بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه د مفعول به د حذف کول او صورتونه ذکر کول چې مفعول به په کم ځای کې حذف کول کېږي. نو بده کې یو ځای مونږ ویلو چې کله د یو سیز هغه ابهام مبهم ذکر شي دا غره سره بیان کوي نه ابهام بعد البيان نو دا بیان بعد ابهام نو رسو دا مفعول به حذف کول کېږي او دا عام طور باندې د الګي چې کله فعل مشیت یعنی دا شاء شیء فعل چې نه دا راشي او داغې نه ورستو داسې یو مفعول نه وي چې داغې تعلق دی یو ناشنا سره وي که یو مفعول ناشنا مفعول نو الګ بیا غ مفعول به ذکر کول پکار دي اگر ناشنا نو بیا حذف کول پکار دي لکه فلو شاء لهداكم اجمعين نو لکه شاء ان رسو هدايتكم مفعول به دا محذوف ته ځکه چې هداكم پرې باندې قرینه دا پرې باندې دلالت کوي چې لکه دا فعل محذوف ده او بل او کچرته دا یو ناشنا فعل نو بناشنا فعل په صورت کې بیا چې نه بنا حذف کیږي لکه لکه شعر لیکل لو شئت ان ابكي دما لبقيته عليه نو دلته ان ابكي دما دا دغه جړه چې دا د وینو جړه چې دا چونکی ناشنا ده د دې وجه نه مفعول به چې نه ذکر کړل دی کچر دا د ناشنا جړه نه بلکې دی ویل لو شئت ان ابكي بقيت تفكرا نو دا ویدل کې هم دا ان ابكي مفعول به دي کړل شوی دا او دلته کې بکای خیالي ته مراد ده لیکن دا د دین نه دا ابهام بعد البيان بیان نه ده پوه شو به باندې ځکه چې دا ناشنا نه ده او د اول ذکر چې دین مراد بکای حقیقي او دویم بکای تفکری دا بکای تفکری دا دغه نه ده ناشنا نه ده بیان سبق کې دویم ځای کې و اما لدفع توهم اراده غیر المراد چې دا مفعول به حذف کول دویم ځای چې دا غیر مراد ارادي د وهم د فکولو د پاره د غیر مراد ارادي وهم د فکولو د پاره مطلب دا دی کدا مفعول به ذکر کړی شي نو لگا یو غیر مراد یا کم څه مراد دی هغه معنی به ونه غسر شي بلکې بل معنی به واسي شي نو دا مفعول به د دې لپاره نه ذکر کولېږي چیرې دا زمونږ چې کم مطلب دی د غیر مراد اراده هغه وهم د فکرل شي پوښوي د غیر مراد یعنی کوم چې زمون مراد دی نه مراد کوم زمون مراد نه غیر مراد چې غیر مراد هغه هم به فکر شي لګل شعر لیکل کم زدت عني من تحامل حادث وثورة ايام حززنا الى العظم وكم زدت عني من تحامل حادث وإتا سمره زمانه د فکړی دي د زمانه هغه حوادثات وثورة ايام او د زمانه هغه سختي حززنا الى العظم چې هغه کټکړی دي اډو کې دلته حززنا فعل له حززنا فعل له د حززنا فعل نو ورستو اللحم محذوف ته ځکه مطلب دا دی چې به ما باندې سخت ورځ راغلي چې هغه اډو کې کټ کړه اډو کې کټ کړه یعنی دا کټ کېدل اډو کې رسیدلی دي او کچرته د لحم ذکر کړه وي نو به مطلب دا و چې دا ورځ دومره سخت دي چې وخه کټ کړي اډو کې نه کټ کړه او مقصود زمونږ داره مراد زمونږ داره چې دا ذکر کړی شي دا اډو کې ته دا ځکه اډو کې تر رسیدل نو دلته کې د غیر مراد هغه هم د فکر لپاره مفعول به نه ذکر کړل شي واما لدفع توهم اراده غیر المراد او یا د غیر مراد د اراده د وهم د اخر تر ترجمه کوی یا د غیر مراد د اراده د وهم د تفکر د لپاره د غیر مراد د اراده د وهم د تفکر د لپاره عطف اما للبيان ابتداء متعلق بتوهما ابتداء متعلق ده توهم د لپاره فقولي وكم زدت عني من تحامل حادث وثورات ايام حززنا الى العظم لا يقول وثورات ايام لا وكم زدت عني من تحامل حادث وثورات ايام حززنا الى العظم وكم زدت او سمرتا تفکر دي عني زمانه كم زدت عني كم سمرتا تفکر زدت ستو دفعت اي دفعت سمرتا تفکر دي عني زمانه من تحامل حادث حوادثات زمانه ظلمونه د زمانه بے اعتدالیان د زمانه تحامل څه ته وای يقال ولګي تحامل فلان علي اذا لم يعدل لنګي ماما باندې انصافي وکړي دا ولګي چې کله
ظلم کوي انصاف نه کوي وس ترکیب پکې دی کوي چې دلته وکم زدت عني من تحامل دلته دا کم چې نه کنه نو دا کم خبري دی او دا من تحامل د دې هغه ممیز دی تمیز دی لري او د کم نورستو چې کله فعل متعدی شي نو الله کې وې د دې په تمیز باندې من داخلي کې جوړل کې دا من په ځکه داخل شوی کم زدت عني من تحامل هغه پوښتنه به باندې وكم خبرية ودل كم خبرية مميزها مميز لري قولوا من تعامل ده قالوا دي علماء كرام نحات ويلي وإذا فسر بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب الاتيان بمن وكلا چې د کم خبريه او د دې مميز په منځ کې فعل متعد راشي نو په دې مميز تمیز باندې په دې تمیز باندې من داخله ول لازم دي ولې لالا يلتبس بالمفعول د مفعول سره مشابهت را نشي التباس را نشي او محل کم او کم جنن دال لګه محلا منصوب ده النصب على انه مفعول زد چې دا د مفعول لرزید تر لپاره وقيل او چا پکې دا ویل دي چې المميز محذوف مميز دلته تمیز محذوف ته چا کم مرتن ده خو دا خبره غلطه ده ځکه چې لګه محذوف را وستلېږي او محذوف را وستل صحیح دي ومن في من تحامل زائده او په من تحامل کې من وزائد ده خدا خبره وفي نظر ده بقوله للاستغناء عن هذا الحذف والزياده بما ذكرنا لکه چې موږ دا کوم ذکر کړل کنه نو بری کې د امین زائده هم ناراضي او تمیز پکې حذف هم ناراضي او په دې فهم صورت کې چونکه حذف او زیادت پکې راځي نو حذف او زیادت راوړل دا غیر اولادي وثوره ايام ثوره ايام د شعر فهم مثلا ثوره څه شدتها وسهولتها یعنی د ورځو هغه سخته وسهولتم سخته ده وحززنا اي قطعنا اللحم الى العظم چې کټکړې د وغه د اډو کې پورې نو ځل لګي فحذف المفعول دل لګي مفعول د پلشوي له چاسي لري اللحم لحم ده اذ لو ذكر اللحم کچرتي د لحم ذکر کړل شوی لروما ما توهم نو ډېر توهم بګی شو قبل ذکر ما بعد ورس مخکره ذکر کول دا ورس لحم ده يعني لازم ان الحظ لم ينتهي للعظم چې دا کټ کول دا نه دي رسیدلی اډو کې دا وانما كان في بعض اللحم او دا کټ کول دا په بعض وخت کې شوی فعذف دفعا لهذا التوهم ندی وام د تفکول لپاره دا مفعول حذف شوی دی الګه پوه شو به معنی نو یا باندې مفعول حذف کړل شوی دا غیر مراد د اراده د وهم د تفکول لپاره چې ابتداء دا خبره شي چې رده زمونږ د مراد نه لکه سوره د ایام حززنا الى العظم نو دلته حززنا نورس الله ما حذف شوی د لپاره دی چې کدا لحم ذکر شوی نو بیا به چې دا کټ کول سیم د غوږی پوری شوی دی حاله د غوږی پوری نه دي شوی بلکې د اډو کې پوری شوی دی واما لانه اريد ذكره ثانيا على وجه يتضمن ايقاع الفعل على صريح لفظه اظهارا لكمال العناد بوقوعه دا دریم ځای بیانای چې دریم هغه ځای چې لږه مفعول د کولګي د دې لپاره چې کچته د ذکر اراده وکړل شي نو بیا با دا فعل په دې باندې صراحتن بواقع شي واجو یا فعل په دې باندې صراحتن واقع شي مطلب دا دی چې زمون مقصود دلته دا دی چې دا فعل دلته صراحتن دی په باندې نه واقع کوي دا مفعول دا ډایرکټ دی په فعل باندې واقع کوي کله مفعول ذکر شي نو دا فعل به ډایرکټ په مفعول باندې چنده به واقع شي اگر لګوي قد طلبنا فلم نجد لك في السوء ددي والمجد والمكارم مثلا قد طلبنا په سره موږ طلب کړو فلم نجد لك پس موږ نه موږ ستاره لپاره په سرداري کې په بزرګۍ کې او په اخلاقو کې صاحب شان دي مثال اصل کې دي چې قد طلبنا مثلا فلم نجدك قد طلبنا مثلا نلګي دا قد طلبنا نو رسول مثلا مفعول به حذف شوی دی ځکه مفعول به ذکر شوی نو مطلب پیدا و چې ستاره لپاره مثال شته کوم اوموندو نو هغه مونږ ورموندو خو که مثلا ذکر شوی نه د دې لپاره چې هغه ستاره باندې سره نو مثال شته نه واجب دی باندې اما لانه اريد ذكره یا د دې وجنه کچتی اراده وکړل شي د ذکر د مفعول ثانیا په دویم پیرمانه على وجه بداسي طریقه باندې يتضمن ايقاع الفعل على صريح لفظه چې متضمن وي واقع کېدل د فعل په صریح لفظ باندې لا على ضمير العائد اليه نه با ضمیر باندې کوم چې واپس وي دته راجع وي اظهارا لكمال العناد بوقوعه د پاره د ظاهر اولو د کمال توجه په واقع کېدل د فعل اي وقول فعل عليه ابلي مفعول باندې حتى كانه لا يرضى تر دې چې د راضین نه ايوقعه على ضميره چې واقع کې د فعل په ضمیر لري باندې
وان كان كراهه نو اگر چې دې زمينه کې نه كقوله قد طلبنا فلم نجد لك في السودة والمجد والمكارم مثلا اصل کې خود سره قد طلبنا مثلا اي سره مون طلب کړو سره پر مثل فلم نجد لك في السودة والمجد فلم نجد لك في السودة پس ونمون سره پر سرداري کې سودت یو ټکی دی و دې شعر د وزن د پر ورولو لپاره دلته د سوی په اولنې مصر کې لیکل د دې وزن په بل مصر کې لیکل دی والمجد او بزرګي کې والمکارم په اخلاق کې مثل قد طلبنا فلم نجد لك في السودة والمجد والمكارم مثلا قد طلبنا ودا سره موږ مونږ قد طلبنا لك مثلا دلته مثل مفعول حذف شوی قد طلبنا موږ طلب کړو سره پر مثل وحذف مثلا ويدل کې دا مثل حذف کړل شوی اذ لو ذكره ذکر چرتا دا ذکر کړل شوی لکان المناسب هو مناسب فلم نجده نو موږ باندې مونږ درا فيفوت الغرض نو غرض با فوچو غرض موږ سره یعنی ايقاع عدم الوجدان على سري لفظ المثل چې هغه واقع کېدل د نموندل کېدو دي بصري مثل لفظ باندې مطلب دا دی کنه کدل لګي قد طلبنا مثل من ویلې نو مطلب پیدا و چې ستاره لپاره مثل شته هغه مثل من طلب کوو من ولا موندو خو چې کله دا مثل په ذکر نشو نو مطلب یې چې ستاره لپاره د ستاره نوړو مثل شته نه خو شو به معنی ويجوز ان يكون السبب او دام جائز دي چې دغه سبب په حذف د مفعول د طلب نه کېدای ترک مواجهه الممدوح چې د ممدوح هغه د ممدوح ته د مخامخ کېدل ترکول مقصودي به طلب مثل له په طلب کولو د مثل لره قصدا الى المبالغه في التعذيب چې په دې ادب ورکولو کې مبالغه قصدي حتی كانه لا يجوز گویا کې چې نه جایز وجود د مثل لره پارلیت لبو چې طلب کړي فإن العقل لا يطلب دغه عقل نه طلب کوي الا ما يجوز وجوده مگر هغه چې دغه وجود جایز دي واما للتعميم مع الاختصار سلورم نمبر چې الله مفعول حذف کیږي چې الله مقصود تعمیم وي سره د اختصار نه یعنی دلته کې یو څه عام کوي چې چرته یو مفعول دی خاص ذکر کو نو فعل په پای پورې راغون شي نو ستا مقصود جن دا عام کول دي چې سره د اختصار نه واما للتعميم واما للتعميم في المفعول مع الاختصار یا تعمیم په مفعول کې سره د اختصار نه فقولك قد كان منك ما يولم وليس وستانا ما هغه يولم چې تکلیف ورکول کېږي نو ځل کې د یولم نو رسول كل احد چې دا حذف کړی شوی دی د تعمیم لپاره چې عموم پکې راشي لقرینه ان مقام المبالغه چې لګي مقام د مبالغه لري وهذا تعمیم او دا تعمیم علی وان امکن یستفاد اگر چې ممکن می مستفاد لري چې کنه مفعول په څیر کې سره لكن يفوت الاختصار ان دین کې اختصار و پکې نو هغه پوښوي هغه مفعول ذکر کړه و نو بیا پکې تعمیم براتلو خو اختصار به پکې نو او مقصود تعمیم مع الاختصار ده چې هم پکې تعمیم راشي او هم پکې اختصار راشي وعليه او پدې باندې والله يدعو الى دار السلام چې الله پاک دعوت ورکړي رابلي خلق الى دار السلام دا وسوک رابلي ناغه سوک پکې دا کړه عذاب کړه چې تو خلق رابلي وعليه وعلى حذف المفعول التعميم معناته ورد قوله تعالى والله يدعو على السلام اي جميع عبادي اصل کې دسته والله يدعو جميع عباده الله تعالی رب ټول بندگان فالمثال الاول يفيد العموم للمبالغه والاولني مثال لا فائدو کې د عموم مبالغه والثاني تحقيقا واما لمجرد الاختصار ويصرف اختصار لپاره صرف د اختصار باندې بل پکې خبره نه بلکې صرف اختصار بګی لګي ازغیت الیه معنی سره یعنی په وخت سره ما په غور سره وکه خو دغه نو اصل لګي ازغیت الیه اذنی پکار دی خدا اذنی ته انداز شوی دی یا رب ارینی انظر الیک یا الله ته ما ته وګور چې زوګرم استاد ته نو دل لګي دا مفعول ته انداز شوی دی د لپاره تعمیم دا اختصار واما لمجرد الاختصار يسلب ده اختصار لپاره مفعول ذ کله شی من غیر ان يعتبر بغیر د دې چې اعتبار کله شی د بل فائدې سره د تعمیم یا بلنه وفي بعض النسخ او بعض نسخ په کده لیکل دا نه چې عند قيام قرینتين چې دا مفعول با د هل حذف کیږي اختصار د بالجقه قرینه موجوده وي دې ټکي د پکې ضرورت نشته ځکه چې قرینه نه موجوده نو الله مفعول در سره حذف کول نه شي دا څومره څنګه چې د مفعول حذف کول دي او په دې کې چې کله قرینه موجوده نو صرف د دې شرط سره ذکر کول دا وایي په فائدې دي عند قيام قريب وهو تذكره لما سبق واذا مقيد پر تذکرہ یادګرانه ده ولا حاجه الیه او دې خبره د بغیر حاجت هم نه
وما يقال وجه شيء من ان المراد مراد لنا عند قيام قرين داله دلاله على ان الحذف لمجرد الاختصار ليس بزديد چې حذف صرف د اختصار لپاره برابر نه سدید برابر نه بلکې هله برابر چې کله قرینه موجوده لان هذا المعنى معلوم ځکه دا معنی معلومه ده وما هذا جاري في سائر الاقسام او بل چې دا لکه دا جاری په ټول اقسامو کې په ټول اقسامو کې قرینه موجوده پکار ده فلا وجه لتخصيص بمرجر الاختصار نو صرف په اختصار سره د تخصیص یو ځای کول دا صحیح نه نو اصغیت الیه معنی سره ما په غور سره وکه خو هغه ته نو بریګه اذونه کته په یو او اذونه په ونه وي دې ضرورت نشته نه وعليه وعلى الحذف المجرد اختصار قوله تعالى ربي انظر اليك ربي ارني انظر اليك اصل کې دې ربي ارني انظر ذاتك چې الله د ستاسو ذات ته وګورم نو دلته په کې دا اختصار لپاره حذف شوی دی وهنا بحث وان الحذف لتعميم الاختصار وهي حذف چې د تعميم لپاره سره نه اختصار نه کچته قرینه نه الا لم يكن في قرینه داله کچره نه بری کا قرینه دلاله کوي على ان المقدر عام چې مقدر عام د نو بیا په تعميم نشته او کدا بګي چیرې د تعميم دوباره ده نو برابر خبره ده سواء اضيف لم يحذف كحذف بقي او كنوي نو بیا فالحذف لا يكون الا لمجرد الاختصار نو نه به حذف مگر دا صرف د اختصار لپاره واما للرعايه على الفاصله او یا د فاصله د رعایت ساتلو لپاره فاصله د قران مجید د آیاتونه هم اواز کولو لپاره قران مجید د آیاتونو اخر هم وزن کولو لپاره هم اواز کولو لپاره چې کوم یو شان الفاظ راولکې د فاصله وي نو قوله تعالى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى نو اصل کې نشته وما قلاك والضحى قسم دي په ساق پوک باندې والليل قسم دي په شپه باندې ما اذا سجى کله چور شي ما ودعك ربك چې نه پرې خو دله طرف ستا وما قلاك او نه به پروا شوی نه دښمنی کړی د تاسو سره نه بدی شوی ته بغض نه کړی تاسو سره نو اصل کې خو وما قلاك پکارو خدای آیاتونو باخره کې راتل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى نو بغراتل نه د فاصله د رعایت ساتلو لپاره دا مفعول حذف شوی دی فاصول الاختصار ايضا او دلته اختصار حاصل المقصود واما الاستهجان ذکره وم نمبر چې الله کې داغه په ذکر کول بد غنه لګيږي چې ذکر کولې بد غنه لګيږي كقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرى مني ويجمعنا النبي وسلم دي ناقص مان الله سينا الله العورة عورت دلته کې دا عورت مفعول حذف شوی دی ځکه چې دې ذکر کول دا بد غنه لګيږي واما لنقطه اخرى یا دا بل نقطه لپاره بل نقطه سره اتم نمبر کې اخفائه لگا مفعول پټول دا مفعول پټول لگا دا لګي چې دیو چې مفعول ز پټ کما چې چا د پتهونه لګي چې لکه دا ضرب زید والے چې لکه سوق والے نو دا خبره پټول لپاره د عامر چې نه ذکر کوي او التمكن من انکاره ان مسد له حاجه او نام نمبر دار چې کله دا مفعول د دې په ذکر کوي چې لکه کبیا چا ته ضرورت راشي نو دې به انکار کول شي باغی کې که ضرورت راشي نو انکار وا دې کول شي لکه ته لکه ضرب زید نو امرن او ته چې لکه زید خو امر نه والے نو ته بیا انکار نشي کوی دا ذکر کړه دې وکدا ضرب زید نو امرن دې ذکر نه کوو ما حالات خراب شو ما په دې نه چې امر والے بل څوک به والے او تعینه حقیقتا او تعینه حقیقتا یا دا چې هغه حقیقتا متعین وي لکه نحمد ونشکر منګه حمد بیان او شکر واسنده شکر او حمد ذات بیان کړه خدای الله بیان کنه او ادعاء یا ادعای طور باندې هغه متعین وي لکه ته نقدم ونعظم منګه خدمت کو عظمت کو ته نه امید او نعم ذلك يا ديني علاوه نورسي لك خپل جبه داغه بچ کې غته لعن الله واخرى الذي لعنت بابل باندې وليږي بابل څوک دی په شیطان باندې خدای لعنت وليږي لکه پوه شو به معنی نو دا تقریبا لسی ولسی ګنا د مفعول به د حذف کولو چې مفعول به په دې ګونه حذف کولې